الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. حضراتو، اللہ جل شانہ قرآن مجید کے د فرائض و حکم چکئی باغی سر فرض ہوئی چی دا ما فرض او دا غی امر و حکم کی نو یو پکی حکمت دا دے چی دا اللہ حکم دے منگ بے منو. دویم بیا اللہ رب العزت دا غی آداب ذکر کئی او دریم اللہ رب العزت دا غی فوائد و برکات ذکر کئی. لکہ دا حج بارک اللہ رب العزت فرمائی چی پچا باندے حج فرض شو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. چی پچا حج فرض شو ناغل پکار دی چی حقا جنگ جگڑے گناہونا او فسق و فجور دا نکی پا حج کی دا ندی پکار. نو دا دی مقصد دا دے چی دا ورز دیر زیاد اہمی دی دا حج نو پا دی که دا نکی او دا غزای دا دی منافی دی ندی پکار دا گنی دا غسیزون اسیم خنی دی رفث فسوق جدال جنگ جگڑی کنزلی او گناہونا دا خو اسم خنی دی. خدا غی سر اللہ رب العزت خاص کن چی دا غدا که گوری بالکل تزان و ساتی چی دا حجم برابر شی و دا حجم احسن و خکلش. دکشان اللہ رب العزت در رمضان شریفو موها یو حکم او امر دا فرضیت که یا ایوها الذین آمنو کتب علیکم الصیام مومنانو پتا سو باندے فرض شروع جی. او بیا اللہ رب العزت دا تسلی دا پاراؤں او دا برکات و دا اظہار دا پاراؤں فرمائی کما کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم او لکا جسنگ پر شیو استاسو نا پوڑان دی امتونو باندے لعلکم تتقون دا طول روجے چی پاغی او پتاسو فرض دی رپارا دا دی چی تاسو متقیان شئی. دیکھیں اگا حکمت ذکر کی لعلکم تتقون دا غی فائدہ ذکر کی گی او دیکھیں دا اصلاح پہلو دا اللہ رب العزت دا اصلاح پہلو پہ کے بیان ہے. یعنی چی دا اللہ امر دے نو کمونگ پہ پوئی گو او کنا دا اللہ امر دے او دس کے آزاد دا وینزلی دا فرض دی اللہ دا حقی حکم قرآن مجید کو کو چی دا پہ فرائض دی اس منگا که پہ حکمت پوئی گو کنا منگ باغا کان شان کر کو او چرت اللہ رب العزت داغی حکمت بیان ہے لعلکم دا پارا دا دی چی تاسو متقیان شئی. تاسو گو رہی دی تتقون کے ست اشارہ دا منگا بیگا پا تقوی باندې خبرہ کولا پا درس کے چی دا خبر آلا ما دا ہوئے ما تقوی دا سکولو نم ندے دا سنکولو نم دے. تقوی دا یوشی دا کولو نم ندے دا یوشی نزان دا بچکولو نم دے. نو دی که دا تقوی سا صفت راگے او دا تقوی پا که کم پہلو رالا دا اصلاح اگا پا که دا چی دا روجیونی سا انستاسو با اللہ اصلاحو کی یاد بساتا یو محنت دا انسان دا یو دا اللہ فضل لے دا محنت دا انسان نا مخ کے دا اللہ فضل اغسر شامل حال شی ارادہ شوا دے سر اللہ تعالیٰ خپل فضل شامل حال کی دا خیر پکار کے دا ارادہ اکڑا نور دی بیغم انشاءاللہ بے درباندے کئی دا بے درباندے اللہ کئی. حج یو دیر گران کار دے مشقت تے پکی محنت تے پکی دا سی بوداگان او دا سی کمزور زنانا یو زنانا منگا ہولی دا زوی پا ملا راڑو لیوا افغانیو او عمرائی پی کولا بیا مو حج کولی دل دا سی اغمو مولی دا نورم یو پا شابان دی مور راوڑو لیوا منگا تی تپوسو کداری دا کم دائنا راوستا دا کشان ویدامی دا عرفات نا راوستا مزدلفی تا بے بوزم مزدلفی نا بیا منا تا بوزم منگ ورطوی پا گاڑی کی بیا دان مکان ملاوی گی وی چی دا مور منی دو بیا سوک پوگا اخلم او بلی او بای مولی دا سی دیر نارای وچا او تیده تلا زمونگ باچا سے پھوڑیر ٹوکیو اللہ دی غریب الرحمت کی ما تو وی سی بدا تشی مان دے
دا ډوکی مډوکی په دې کې نشته نه غوښه نه نور څه دا تش ایمان اوس دا ایمان ګرځي را ګرځي وي واقعي چې خبرې ته مې سپیکر وکړه واقعي ایمان ګرځي نو نور دې کې څه دي دا بوډاګان خو به موږ وی دی هلته پاتې شي دی خو به هلته پاتې شي دی به مړه شي دی کې به واپسي بسي هغه به بیا موږ واپس ولیدل چې هغه به راغلی الله به راوستی نو دا خو هسې خبره ده چې یو ځوان او صحتمند بنده ووایي چې زه دا کار نشم کولی نو څنګه به هغه سره د الله فضل شامل شي چې یو بوډا ووایي چې ما زه دا کار کوم الله به هغه بوډا سره خپل فضل شامل کمزوري سره بیمار سره هغه سره به الله تعالی خپل فضل شامل کړي او چې نیک نو هغه سره خو خود نه شاملېږي نو حکمت پکې څه دی مصلحت پکې څه دی بس الله رب العزت فرمایل چې تاسو متقیان شئ نو زه خدا وام د تقوا دپاره دوه څیزونه دي یو دا ده چې بنده د خپلې اصلاح فکر وکړي دویم دا چې د الله نه وغواړي چې فکر وکړي او د الله نه وغواړي الله به ورسره خپل فضل شامل حال کړي نو دی لعلکم تتقون کې دې ته اشاره ده چې تاسو یې ونیسئ نو متقیان زما کار دی متقیان به درنه زه جوړوم بس چې تاسو صرف دا روجې ونیسئ دا آدابو سره یې ونیسئ زه به درنه متقیان جوړوم څومره لوی صفت دی د تقوا متقي به څوک الله رب العزت فرمایي بس تاسو روجې ونیسئ لعلکم تتقون دپاره دی چې تاسو متقیان شئ نو دا به یاد ساتئ چې روجې سره د تقوا کلک تعلق دی څنګه چې په ظاهر کې بنده د خوراک څښاک نه ځان منې کي داسې به د الله د ګناه نه بچ کي دی به د خوراک نه ځان بچ کي د ورځې الله به د ګناه نه د ورځې او د شپې بچ کي بس دا به الله تعالی په ده باندې خپل فضل وکړي هلتم احتراز شو د څه نه د خوراک نه اجتناب شه که نه شته او نه خوري دلته هم به د ګناه موقع ملاویږي او الله به دې ورته نه پرېږدي بس او لعلکم تتقون کې دې ته هم اشاره ده چې ونیسئ روجې یو میاشت او متقیان به مو ټول عمر لکم تاسو ونیسئ روجې یو میاشت او تقوا به درله د عمر صفت وګرځوم تاسو به همیشه متقیان یې دا د الله سورې لوی نه ورنه هسې د قاعدې مطابق خدا وه چې څومره بنده روجې نیسلې هغه عمره به ورته تقوا ملاوې ده نو بیا خدا و چې یو ورځ به بنده روجه نیسله بله ورځ به ورته په تقوا کې صفت ورکېده خو الله کریم ذات دی او کریم او جواد صفت دا دی چې هغه په نسه باندې ډېر څه ورکوي نو زمونږ به د یو میاشتې روجې او هغې کې مونږ دومره وخورو پېشمني کې روجه ماتې کې دا خو الله تعالی بس د ورځې هغه مونږ باندې چې منع کړی هغه مونږ او ډېر بس په دوک سوک باندې هلته میاشتې ته ګورو چې روجه راځي نو په هغې کې مونږ داسې لیت الحال کوو تاسو وګورئ یاره زه وایم چې نه به او د اختر هغې داسې نو مونږ خپله د بسترو د پاسه ناست شو بیا ښه په تمه یې ورته چې دا به څنګه چلي هغه ورځ مې سوچ کوو چې دا بنده د عمل صالح نه وروستو د هغې باندې خوشحالېږي چې ختم شو نو په دې به بنده ګناهګارېږي بیا مې ده ته ووایم ګوره داسې حساب دی دا فکر کوئ حج کې هم یو حساب دی حج له چې څوک ورشي اول ته وخت تېر کړي او حج وشي بیا دا پاتې وخت په ده باندې ډېر په مشکله تېرېږي نو یو عالم ووی چې دا به ښی چې دا مونږ اوس تنګ یو نو دا خو ښه نه ده زمونږ ګوره دومره ښکلي ځای کې تنګ دی نو ما د هغې یو خبره ورته وکړه ډېرو کسانو رانه تپوس کړو ما یې دا راله اوس الله ډېره اوچت کړه الله راله ډېره اوچت کړه چې بس ته چې څه دې کول هغه دې وکړل هسې نه چې دې سره عادي شي او د دې ځای د آدابو بیا خیال نشي ساتلی نور کور کې ژوند تېر کړه پرېږده ما ته چا ووایي چې زه ټول عمر هلته یم نو څومره به ښی ما وی زما د دې نه سوا یو بله خبره خوښه ده چې د هغه ځای برکات را سره الله تعالی په کلي کې ټول عمر شامل کړي دا به ډېره ښی نبی علیه السلام مبارک بیا د مکې معظمې مدینې منورې ته تللی دی یو خو د هغې سره واده شوی وه دویم دا چې کوم کارو نبی علیه السلام هغه وکړو د دې یو ځای نه برکات چې واخلي هغه به درله الله تعالی ټول عمر شامل کړي در سره نو مونږ له الله تعالی یو میاشت روجې را باندې فرض کړي او صفت او اجر او ثواب راله دایمن راکوي او لعلکم تتقون
دا د دنیا پایده شو چې الله تعالی به درله د تقوا صفت درکړي. د آخرت پایدې خو ډېرې زیاتې دي بیا، خو دا لږ وخت به در باندې هم الله تعالی ښه تېر کړي. یاد به ساتئ د رمضان شریف برکات چې دی دا انسان سره په هر حال کې شامل وي. د رمضان شریف یوازې د رمضان شریف برکات نه دي، رمضان شریف کې الله تعالی قرآن مجید نازل کو، د دې هغه برکات هم دې کې راځي. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې الله تعالی وایي چې دا میاشت د رمضان داسې میاشت ده چې ما پکې قرآن نازل کړ. دې کې څه یو لطیف اشاره ده، هغه دا ده چې دا زما میاشت ده او هغه زما کلام دی. ما په خپله میاشت کې خپل کلام نازل کړ، او د الله د کلام برکات او د هغې انوارات هغه په حد او په عاد کې نه راځي. نه د هغې یو مقدار شته چې تر دغه پورې، نه د هغې یو تعداد شته چې تر دې شمیره پورې دی. بس د هغې لا متناهي. ما مخکې هم تاسو ته ویلو الله رب العزت سره چې د کوم شي نسبت راشي یو هغې کې فنا نشته، دویم دا چې د هغې انتها نه ده معلومه، د هغې انتها نه ده معلومه. لکه ګورئ قرآن نسبت الله سره دی، د قرآن مجید چې دی 2000 علوم مفسرین فرمایي وایي چې دا دی، هم دا وایي زمونږ د علم مطابق، او هغې ته وایي لا څوک نه دي رسېدلي. نو وایي چې لا کوم د الله په علم کې دي هغې ته به څوک څنګه ورسي. بیا یو ډونګې سمندر دی، بیا یې په ویښ کې پته نه لګي چې دا کم ځای دی. نو قرآن مجید اندازه هم څوک نشي لګولی چې د دې برکات تر دې حده پورې تر دې پورې. رمضان شریف نسبت هم الله سره راغی، د روژې نسبت هم الله سره راغی، د دې د برکاتو اندازه هم څوک نشي لګولی. د دنیا عمر د یو حد نه تر یو حده پورې دی، د یو وخت نه تر یو وخته پورې دی، ټول عمر څوک دلته نشي پاتې کېدی. خو چې کله د کوم شي نسبت الله تعالی سره راغی هغه جنت دی. تاسو وایئ چې دنیا ولې الله نه ده پیدا کړې؟ دنیا الله پیدا کړه، خو موږ له پیدا کړه، موږ دپاره پیدا کړه، موږ یې د دنیا دپاره نه یو پیدا کړې. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخره. دنیا الله زموږ د ضرورت دپاره پیدا کړه، نو دا یو محدود پیدا کړه، ځکه نسبت یې موږ سره راغی. د کوم شي نسبت چې الله سره دی هغه جنت دی. الله باقی دی، جنت باقی دی. لا زوال نعمت دی، لا زوال نعمت دی. نو چې د کوم شي نسبت الله سره راشي هغه دائما وي. نو یاد وساتئ د رمضان شریف او د قرآن مجید برکات په دنیا کې به زمونږ تر ژونده پورې وي، بیا به زمونږ د ژوند کې د قبر او د محشره پورې وي، بیا به د محشر نه واخلې تر جنته پورې وي. جنت کې به بیا دغه نعمتونه الله تعالی همیشه موږ له راکړي. بس او په آخرت کې تاسو به وایئ چې برکت څه دی؟ په آخرت کې برکت دا دی چې د دکې رمضان د روژو صله موږ له الله تعالی راکوي، نو موږ له به زمونږ د شان مناسب نه راکوي، د خپل شان مناسب به راله راکوي. دا د الله څومره لوی فضل دی. روژه موږ نیسلې دا وجر راله الله رب العزت د خپل شان مناسب راکوي، د خپل شان مناسب راکوي. او د هغې دا خبره مې یاده ده قبلګاه محترم رحمت الله علیه چې هغې به فرمایل وی چې کریم ذات دی، او کریم ذات چې دی نو په لږ څه باندې په ورکړو باندې هغه نه ورکوي، لږ څه نه ورکوي، ډېر څه ورکوي، دومره څه ورکوي چې څومره د هغه شان سره ښایي. د هغې مثال ما تاسو ته څو ځله ویلی دی. زمونږ په دې علاقه باندې یو خان و ارسلا خان، نو د هغه سره به یو ګز و، یو شل به ور سره، هغه ډېر اوږد شل و. هغه وی زه هر چا ګز وی خپل ګز دی، زما دا ګز چې دی زما دا شل دی. هغې نه به څو ګزه جوړېده، څو ګزه د هغه یو شل و. هغه وی نه زما دا شل چې دی دا زما ګز دی، ځکه ټول خلک به وایي چې دا ګز دی. ورسله خان به هم هغه شان ګز باندې وی کپړه ناپ کوي. وی زه خو خان یم، او واقعي چې خان و، د دې علاقې خان و. نو چېرته یو سړي نه خوشحاله شه، هغه ته یې وی ورشه وی د زیدي یو دکاندار ته ووایه چې ارسلا خان وی چې ماله دوره ګزه کپړه. بس هغه چې لړ نو دکاندار ګز راواغسته وی یو وی کېده وی دا یې هغه خپل ګز راواغسته، ویل یې ارسلا خان دی، ګز به ستایي وي، ګز به هم د ارسلا خاني، ګز به هم د ارسلا خاني. وی ولکه وی هغه خو ډېر اوږد ګز دی. وی ته وی بس یار څه دی؟ وی هغه ویلی دي وی ماله به د ارسلا خان په ګز باندې
ناپ کې. نو هغه به فرمایل وي چې ارسل الله خان ځان له دومره لوی ګز هغه منتخب کړو وی چې دا به زما د ګز ناپ وي. نو وی هغه خو الله دی. هغه وایي چې تا روژه ونیسله نو زه به تاله ستا په شان اجر در کوم، زه به تاله د ځان په شان اجر در کوم، چې زما شان سره څه هغه شان به در کوم. نو په رمضان کې دا روژه چې ده د دې به موږ له فرشتې اجر نه راکوي چې هغه یې به لیکي، چې هغه یې لیکي موږ ورته وایو چې تاسو موږ له بس تاسو موږ له بالکل مناسب ولیکئ، تاسو مخلوق یې موږ له به خپل رب لیکي، بس موږ له به خپل رب راکوي، د هغې اجر به موږ له خپل رب راکوي، د خپل جانب نه به راکوي، ورکوي دا نور اجرونه هم الله رب العزت د فرشتو په ذریعه ورکړي، دی له دوره لیکئ، دی له دوره لیکئ، دی له دوره لیکئ. نو د رمضان د روژې تلل به څنګه وي هغه د الله په علم کې ده. بس د دې نه معلومه شوه د عامو اعمال صالحو په شان به دا نه، بلکې د دې تعلق به براه راست د الله رب العزت سره وي، نسبت به د الله سره وي. باقي رمضان نیم تیر شو، نیم پاتې دی. دا د هر چا دپاره ډېره مبارکه میاشت ده. تاسو خیال دی د مؤمنان مسلمانان پکې راوځي، جوماتونو ته راځي، ډېر خوند کوي. زه علماو ته د یو درخواست کوم، دا ورته مه وایه چې تاسو تش روژه کې مړني یئ، و شکر دی چې روژه کې مړني دي. خدای دې نه کړي که جوماتونه روژه کې خالي شو بیا به سي، دا خو د جړا مقام دی. بیا امت له ترغیب ورکوي. خدای دې د دې رمضان په برکت باندې دا جوماتونه تام کال هم دکه شان ډک ولري، د دین هم سیوا څنګه چې په رمضان کې ډک وي. خدا سوال کوم د هر چا دپاره د برکاتو میاشت خو یو خبرې ته فکر کوئ، صوفیه کرام چې دی د دې میاشتې ډېر اهتمام کوي. وجه څه ده؟ هغه یې وایي چې نبي علیه السلام به د دې میاشتې ډېر اهتمام کولو، ډېر اهتمام به یې کولو. زمونږ قبلګاه محترم رحمت الله علیه فرمایل په کومه میاشت کې اعتکاف راغلی دی؟ په دې میاشت کې راغی. په کومه میاشت کې چې دی نو په نفلو کې او په سننو کې او په سنت موس کې هغې کې جمع راله، په دې میاشت کې راله، بل وخت کې نشي کولی. دا د دې میاشتې خصوصیات دي. هغه فرمایي څنګه چې دا خصوصیات دي چې ته پکې تراویح 60 رکعاته کولی شي، د اختر په شپه بیا نشي کولی چې اعلان وشي د اختر. که تا ته ډېر عبادت حکم دی، الله فرمایي دغه شپه باندې ډېر نبي اسلام فرمایي ډېر عبادت وکړئ، خو پکې جمع نشي جوړولی چې راځه یو کس به ودرېږو، راځئ نن به یو قرآن ختم کړو. د یو صورت اجازت هم درته په جمع کې نشته بغیر د فرض مونځ نه شته. همدغه وتر دی تی په رمضان کې د جمع سره کوې، خو چې څنګه اعلان وشو امام صاحب به وایي وتر ځان له وکئ. معلومه شوه چې هغه کمونه هغه لاړل، هغه برکات موږ اوس نشو حاصلولی. په غیر رمضان کې د رمضان برکات نشي حاصلېدی، نشي حاصلېدی بیخي بالکل. نو صوفیه کرام وایي چې نبي علیه السلام یې دومره اهتمام کړی دی، صحابه کرامو ډېر اهتمام کړی دی، تابعینو یې ډېر اهتمام کړی دی. امام صاحب رحمت الله علیه پکې 3 ختمونه کول. دا څه ناشنا خبره؟ ناشنا خو به هغه چاته وي، ناشنا خو به ډېرې خبرې خلکو ته وارکه، خدای دې خیر کړي. ناشنا به بیا زمونږ دا موضوعونه به هم بعضې خلکو ته وایي دا ډېر ګران کار دی، دی ګوره ډېر ګران، اوس نه وایي. نو څه صوفیه کرام وایي چې د دې میاشتې خپل برکات دي. نو یو سلسله را روانه ده، د اول نه د 300 هجري نه دا شی را روان دی چې صاحبانو سره به خپل موریدان هغوی به باقاعده خانقاه ته تلل، چېرې دلته کې ورسره لږ وخت تېر کړو. زمونږ خانقاهونه ټول د امام بخاري رحمت الله علیه په وطن کې، د عبدالخالق اجدواني رحمت الله علیه، عبدالباقي خواجه عبدالباقي صاحب رحمت الله علیه، باقی بالله چې ورته وایي، باقی بالله رحمت الله علیه، مجدد الفسانی رحمت الله علیه په مکتوباتو کې چې د رمضان شریف څومره بحث کړی دی سړی حیران پاتې شي. شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه فضائل رمضان باندې څومره لوی اوږد کتاب لیکلی دی په فضائل اعمال کې. بیا به خانقاهونو کې دغه شان خپلو شیوخو سره خلک تلل. موسی ځای شریف زمونږ چې ده ډېر اسماعیل خان په هغې کې د پخوا نه دا یو ترتیب و چې صاحبان خواته به خلک تلل. مسکین پور شریف حضرت چې دی هغوی سره به خلک تلل. دا د قرآن مجید ترجمې هم په رمضان شریف کې ځکه شروع شوي دي، دا سره طالبانو د چوټای د وجې نه دي شروع شوي، دا د دې د وجې چې هغه میاشت چې په هغې کې الله قرآن نازل کړی دی، راځئ چې په قرآن باندې ځان پوه وکړو.
دا غینه دا شی شروع شو، دا ترجمه شروع شو. الحمدلله مسکین پور شریف کې زمونږ باباجي صاحب رحمت الله علیه، مولانا عبدالرازق صاحب رحمت الله علیه کم سند چې ما کتلې دی او موږ سره اوس هم شته، باباجي دي کره بابا کور کې زمونږ هغې باندې چې کوم تاریخ لیکلی دی نو 27 رمضان 1933 کې چې کوم رمضان شریف راځي او د هجري کوم سن راځي په هغې کې ورته دغه سند ورکړی دی. نو د دې هلته تلل به شیخ زکریا رحمت الله علیه به باقاعده فیصل آباد کې اخیري کوم اعتکاف یې چې کړو نو په هغه وخت کې ورسره 1400 معتکفینو او حضرت بیا یو ځای کې لیکلی دي چې په ما ډېر قرض راغی نو بیا حضرت خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه راته الله خوب کې راوست، هغه وویل چې الله به دا ادا کړي. وایي زه ډېر پریشان وم، چا ور وډبو، څومره قرضه چې وه هغه یې زما جولای ته راوویشته، وایي تا به ویږنې ده ته چا ویلی دی. وایي چې ما ته تپوس کوي، هغه وایي چې ما ته حضرت په خوب کې راغلی و چې هغه له دا پیسې وړه چې هغه په ارام کښېني. مانګ چې په لومبي کلونو کې شیخ صاحب رحمت الله علیه نه وروستو اعتکاف شروع کړو، دی به ورا سره کته جومات کې خپل د محلي جومات کې نو هغې کې بس موثیر دی. اخري وخت کې خدا چې مونږ د هلته نه بیا مانیرای ته تلو نو 300 ته رسېدلو نو هغه خامخا ما سره فکر و د پخلي او د دې خبرو. دا اوس خو الحمدلله لنګر کې خپل خادمان هغه کور کې مونږ ټول پخلی کو نو کور کې هېڅ تکلیف نه، خو بیا هم ما سره به فکر و، بیا د پیسو به هم فکر و. تاسو یقین وکئ یو عجیبه واقع راله په مراقبه کې په ویښه باندې سحر کې ما د حضرت صاحب مشر حضرت صاحب رحمت الله علیه مولانا عبدالغفور عباسی رحمت الله علیه آواز واورېدو چې ما ته یې وی چې فکر مه کوه، فکر مه کوه، د دې خلکو فکر مه کوه چې دی به څه کوي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام زما او ستا د پلار مېلمانه دي، دی له به الله انتظام برابروي. ما هغه مراقبه په یو چغه باندې هغه ختمه کړه چې ما دا څه دا څوک راولي، دا خو الله راولي، الله په خلکو له پړو کې واچوي. سړی حیران پاتې شي. یو بنده بس په زړه کې راشي د اعتکاف کو بیا وایي هلته به ورشم. نو صوفیه کرام فرمایي ما د یو بزرګ یو قول کتلی دی په یو کتاب کې، وی چې ما ته الله تعالی په مکاشفه کې وښوله چې ستا مریدانو ته او ستا سالکینو ته او عقیدتمندو ته د الله د جانب نه په رمضان کې ستا په مجلس کې صحبت کې سورانوارات ملاویږي، دوره ورته په بل ځای کې نه ملاویږي، نه په بل وخت کې ملاویږي. نو حضرت فرمایل ما وی چې کاش چې دا رمضان ټول کال وی نو څومره به ښه وه چې دا سالکینو ترقي کېده، منازل د سلوک الله تعالی د دی دا توی کول. یاد بساتئ هر خبره په دې کېږي چې بنده کې څه قابلیت لیاقت او یا څه خاص خبره وي. د سلوک خبره جدا ده، د طریقت خبره جدا ده، د نسبت خبره جدا ده. نسبت نه په محنت ملاویږي، نه په لیاقت ملاویږي، نه په قابلیت ملاویږي، نه په دا په تعارف ملاویږي، نه دا په مال ملاویږي، نه دا په عہده ملاویږي. دا د الله له طرف نه چې د چا دپاره مقرر شوي دی به هغه ځای ته ځي او د هغه ځای نه به خپله حصه نسبت وړي. څوک د بل چا نسبت نشي اغوستی او څوک ځان سره خپل د یو مرید نسبت پاتې کولی نشي. دا به الله تعالی هغه له ورکوي. نو الله دې دغه اعتکاف لپاره ټول ترتیب هغه برابر کړي او دا دعاګانې شروع کړي. ملګرو ته مو وایي، علماو ته مو وایي چې دعاګانې کوي. جوماتونو کې مو اعتکافونه کېږي، هغه یې دپاره هم دعاګانې کوئ. حرم محترم کې اعتکاف کېږي، حرم محترم د مدینه منوره کې به اعتکاف کېږي. الحمدلله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
یا الله زمونږ د ټولو نه رضا شي، زمونږ د ټولو خیر نصیب کې. کوم اعتکاف چې الله تعالی روان دی په دنیا کې چې کم ځای کېږي، الله تعالی دغه اعتکاف له یا الله تخپل فضل او کرم سره احسن ترتیب ورکې. حرم محترم کې د مدینه منورې حرم شریف کې چې په لکاو خلق بناست وي، الله تعالی د هغوی دپاره د معتمرینو دپاره انتظامات برابر کې. نور ځایونو کې چې کوم ځای اعتکاف کېږي هغوی له احسن ترتیب برابر کې. خانقاه شریف کې دلته شاه منصور کې چې کوم اعتکاف کېږي د دغه خلکو دپاره هر څه برابر کې، اسباب ولا برابر کې، احسن ترتیب ولا برابر کې. خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، د رمضان شریف برکات منصب کې. کم خلک چې تګ راتګ کوي کورونو کې، یا څه خبرې وي یا روزګارې وي یا ملازمت وي یا څه ډیوټی وي یا کورونه خوشي وي، هغوی ته تګ راتګ الله تعالی ته آسان کې، او ټولو خلکو له الله تعالی په دې کې د اعمال صالحه او توفیق ور نصیب کې. یا الله خانقاه شریف او مدرسه کې څومره چې خادمان دي خدمتونه ورته آسان کې. د دې علماو او زمونږ د سالکینو د قدیمي سالکینو به غالبا نن مشوره وي، مشوره د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله تعالی ولې دې مشوره کې خیر واچوي، او د دې مشورو کې الله تعالی هغه خبرې راولي چې په کومه کې د دې اعتکاف د ملګرو د احبابو د ماحول خیر وي، او الله تعالی د دې مشورې هغه دوی ته آسانې کړي، خدمت کوونکو ته خدمتونه آسان کړي. خیر او برکت یا الله موږ ټولو له راکړي. باران د رحمت د هغې نه وړاندې د خیر او د رحمت د اوبو باران په موږ باندې نازل کړي. کارونه مو برابر کړي، مشکلات مو حل کړي، پریشانۍ مو ختم کړي، علمی عملی ترقی منصب کړي، اصلاح مو د نفوسو، تزکیه مو د قلوبو او تصفیه مو د ارواحو وکړي. خیر او برکت او خوشحالی راله راکړي. او الله تعالی زمونږ د ټولو په حالت د سفر کې، په اعتکاف کې، په تګ راتګ کې زمونږ معاون او مددگار شي، او زمونږ د ټولو په کورونو باندې سره د راتلونکو خلکو او معتکفینو ته زمونږ خلیفه په مال، حال او په عزتونو باندې وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.